كرره للتعليل على ما سنذكره. الرحمن الرحيم كرره مكرر راوړلو سي راوړلو دا اصل کې پیسه جواب د یو سوال دی چې د بسمله په باره کې په شوافیو کېږي چې بسم الله الرحمن الرحیم د فاتحه جز نه دی کوي نو هغه کې الرحمن الرحیم دی او بیا په فاتحه کې الرحمن نو دا تکرار دی ها دو اسمونه مکرر را او څه فائدې نشته نو شوافه دا غي د طرف نه قاضي صاحب جواب کی چې کرره للتعلیل کرره اے مخکې هم راغلیو التم د تعلیل لپاره خو الته د یوې خبرې تعلیل او علت او دلته د بلې خبرې د څه نشته ده تکرار مکرار نشته ده پوه شولې تاسو ته الته ما قاعده ویلې وه چې کله حکم مرتب شي پوهېږئ په خبره باندې په یو مشتقي باندې په یو نو دغه مشتقي ماخذ او مصدر د دې حکم د فاره علتها پوهېږئ نو الته تبرک او استعانت دا حکم شوی او په چا باندې مرتب شوی او په لفظ الله په لفظ الرحمن او په لفظ او دا ټول مشتقاتها د دې مشتقات او مآخذ چې دي پوهېږئ په خبره باندې دا د دغه حکم د فاره علت استعانت ولې هغه پورې خاص دی د بل چا نه ولې مدد نه غواړو تبرک ولې د هغه په نوم حاصلو بل چا نه ولې نه نو ځکه چې د تبرک او د استعانت کوم علتونه وجې دي هغه ټولې الله تعالی ذات کې دي رحم دی پوهېږئ څه دی رحم دی او بل ایجاد دی تاله وجود درکړی دی په ایجاد باندې دلالت لفظ الله کی چې هغه موجود حقیقي دی پوهېږئ او په رحمان او رحیم رحم باندې رحمان او رحیم څه کی دلالت او دلته کرره للتعلیل اپیسم دا الرحمن الرحیم دا لفظ الله دا پارا صفت الحمد لله خود سے الله دا پارا حمد دے چه رحمان او سره نو دلتا تا دا حمد دا اختصاص حکمو کو ها التا دا اختصاص الاستعانت و اختصاص التبرک تبرک اللہ تعالی پورے خاص او دا غرنگ استعانت اللہ تعالی پورے او دلتا در تسوائی چې د حمد مستحق دی استحقاق الحمد چا پورې دی الله تعالی مستحق د حمد دی ولې ځکه رحمان دی ولې ځکه رحیم دی نو دا رحم د الله تعالی د غټو غټو نعمتونو د وړو وړو دا ورکول دا علت شلو او تعلیل شلو د فاره د استحقاق الحمد هلته جدا حکم او دلته نو دلته حکم څه شلو استحقاق الحمد الله تعالی مستحق ته حمد دی وجه صدا ځکه دا علتونه دي پکې ها دا وجه دي پکې او دا وجه بل چا کې نشته دی نو ځکه هغه یوازې مستحق د حمد شو پوه به شولې نکرره الرحمن الرحیم مکرر راوړلو للتعلیل د پاره ده بیان د علت ښه تا ته علت بیاني او علت ته څه بیاني د استحقاق الحمد ښه علامه سنذکر نا تکرار والا خبر ختم شولا حافظ صاحب مالک یوم الدین مالک د ورځې د جزا ده قرأه عاصم والکسائی ويعقوب دریو قراو مالکی لفظ ویلې اسم فاعل سره ويعزده او د دې قراءت تایید کی دا قول الله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یوم لا تملک نفس لنفس شیئا پکوم ورس چې یو نفس با د بل نفس تفاره د اشی هم مالک نافی سے دلته لا تملکو څه دی ها لا تملکو راغلی دی لا نه مالک یوم الدین د څه نه ماخوذ شو ها د ملک د څه نه یو نفس با د بل نفس تفاره د اشی ملکیت نه لري ها چې دې څه شي مالک
پوئیگے والامر یومئذ للہ والامر او امر با پا دغا ورس چا دا پارے اللہ تعالیٰ دا پارے والامر تاسو پوشو لے بخبر ہو نو دا لا تملک نفس لنفس شیئا دا مالک یوم الدین دا پارا دلیل دے ذکر مالک لفظ خوافی سے بیا صفت مشبہ دا صفت او صفت مشبہ خو لازمی رازی متعدی او دلتا لا تملک نفس لنفس شیئا سر آگلے متعدی راگلے نا پتہ لگی گی چی مالک قراءت دا دی تائید دا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا ولی اپی سے مالک یوم الدین نمراد قیامت تے او پا یوم لا تملکو کی دا یوم نمراد قیامت تے کنا نو دا قیامت متعلق دلتا مالک راغلے او دلتا تملکو راغلے دا اسم فائل لے او فعل مضارع دا خجو شیشولو کنا وہ نشولے پی او لکا تو پوئے گی کنا تو خارجی مطالعے کے کتاب تفارغ نے والامر یوم اذن للہ امر با پدا غورس اللہ تعالیٰ دفارے پوئے گے وقرأ الباقون نور سور قراچی جی دا عاصم و دا کسائی و دا یعقوب نا علاوہ اغی طول و باقون اصل کے باقیون دیخوا اغی لستل دا لفظ پا ملکی سرہ او سلفظ صفت مشبہ ملکی یوم الدین ملکی او وهو المختار وهو دیوائی دا ملکی ندے دا مختار دے پوئے گے دا دریو وجن یوخو لأنه قراءت اہل الحرمین الشریفین دا دوارو حرمین و قراءت ملکی یوم الدین دے سدے حرم مکی و حرم مدنی پوئے گے دا دوارو قراءت سدے او دلتا کسرت تا صحابہ کرامو پوئے گیا بخبر آبانی او نزول دا وحی دا پارم دا دو زوینو پوئے شلے دویم ولقوله تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لمن الملک اليوم لمن نو دلتا ملک ندے راغلے پیسے ملک راغلے او ملک دا چانا دے دا ملک ندے ملک بادشاہ تا وینا بادشاہ سر ملکی کنا ملک ور سر نی ملک تا سر می ٹوپے ملک سا سر دے جامو ملک سا سر دے کنا نو لمن الملک اليوم چا دا پارا دا بادشاہی ننرس بادشاہ نم سوکتے پوئے گے نو دا تائید دا چا کی او بل ولما فیہ من التعظیم افی سے ملک کی تعظیم دے پا نسبت تا پوئے گے سنگا اپی سے ملکن پا کسرے سرا ملکن دا مختص تے پا اعیانو پوری پا حق زواتو پوری چی دا اقلاو نا علاوی ما تا پوری دا دی کتاب زمالکیم نو زمان ملک راگی زکا دا عین دے غیر زی عقل دے دا دی جامو دا دی پٹو دا ٹول سدے او دی که ور سره غلامانم دی ځکه غلامانم په حکم د غیر ذی عقل کې دی ځکه دا تباع و تشترا کنه اغستلی کېږي او خرڅولی کېږي د حیواناتو په شان دې ته ملک وي دې ته پوه نه شولی پیسې او ملک نه دی پیسې په ذمې سره دا مختص دی په عقلاو پورې چې ته د عقلاو مالک شي ملک دا سا ملکیت تو ویلے شو دا غیر ذی عقل او ملکو پوانشو لے پی نکم سڑے چی دا ذی عقل مالک شو نا پی صرف دا ذی عقل سر جسی دی دا غیم سر شو اولی چی دا اصل مالک شو نا غب کی پوانشو لے پختو کی بادشاہی اچت شولا د ملکیت نغا یو سړي سره د بینکونو ټول ډکی ټول تور سکدي خو بادشاہ هونه دی کنه د بادشاہ تصرف پس کی پویږي به خبره باندې دی تصرف بادشاہ تصرف پس سره کی په امر او په نهي سره کی او په مامورینو کی نه پویږي او مالک چې دی نو دی تصرف پس کی په اعیانو کی خو پس سره کی
په کوم تصرف سره په بیع او بشر اخلی خرسی او هغه پس کې تصرف کې په ماموري دسیو کې مکوای نو د ملک درجه اوچته شول د چانه ولما فيه من التعظيم دي کی تعظیم دے څنګه تعظیم دے والمالک هو المتصرف في الاعيان المملوكه مالک هغه دی چې هغه تصرف کی په ذوات مملوکو کې کیف شاء چې د څنګه خوښه شيخه او دا مالک ماخوذ من الملك د سنه ماخوذ او د ملک معنا تملک ته معنا د یو شی مالک کېدل پوهیږي او الملك هو المتصرف بالامر والنهي او ملک هغه دی چې هغه تصرف کی په امر په ذریعه او د نهي په ذریعه سره چا کی مامورینو کی پوئیگا بخبر باز چاکی او دا ماخوذ دے دا سنا دا ملکنا دا پاس لکلی بمعنی السلطنت والامارت فیکون ارجح من المالک تاسو پوه شولے خدا خبر ختم شولے چی مالک تے او که مالک تے خواہ یادا مکرلا کنا وقرآ یو قراءت کراغلے پیس سے ملک پا تخفیف سراغلے ملک یوم الدین مالک یوم الدین ملک یوم الدین او ملکی ځکه ملک څه وزن دی پیسه فاعل وزن دی څه وزن دی پوهیږئ او فاعل وزن کې تاسو وایئ چې تسکین العین د تخفیف دپاره پکار دی پوهیږئ په خبره باندې لکه کتفن کې کتفن ویلی کېږي که نه نه ملکن کې به څه ویلی شي وملکا بالقراءت تگوره ملکا هم راغله پیسه بلفظ الماضی بلفظ الفعل فلفظ فعل سرا ملکا یوم الدین با اسواه یوم باسی تروز دقو مضافون الیهی ہو کنا ملکا یوم الدین ومالکن بالنسب او مالکن هم راغله مالکن یوم الدین مالکن علکه مالکن چې منصوب شنو دل نسب چاور کنو علی المدح یا فعل لکه رب العالمین کې فعل مدح نسب ورکړو کنه او الحال یا بدا حال شي ها دا با اے الله تعالی دا پارا حمد خاص ته الله تعالی پوهیږي چې رحمان دی او رحیم دی او رب العالمین دی پدا سے حال کې چې مالکم دی ها یو مدین پوه بشوله سوشو پینزو شوخا ومالکن بالرفع پرفی سرم راغلے پیسے او پرفی سر بیا پا دو طریقو راغلے منونن تنوین سر راغلے مالکن یوم الدین مالکن یوم الدین با منصوب چی بنا با ظرفیت خواہ او مضاف نفس مضاف راغله مالک یوم الدین او مالک یوم الدین دوار صورتونه کې اعلان نه هو خبر مبتدا ان محذوف مبتدا بولرو باسه دي سی بشي هو مالک یوم الدین یا هو مالک یوم الدین په بشوله وملک کو و مضافا بالرفع مضاف راغله ده سر راغله او نسب سرم راغله پیسه ملک یوم الدین او ملک یوم الدین ملک او ملکا ملک راغله مضاف پشی او رفع سرم راغله ملکو او نسب سرم راغله ملک یو خو ملکا او فعل ماضی و ها او دا ملکه ده صفت مشبه ده خو مضاف شوی ده ها دیده پوری پوه شوله بیسته نو دا قراءتون شو مالک او ملک او ملک یوم الدین او ملک یوم الدین او مالکن او مالکن یوم الدین او مالک یوم الدین او ملک یوم الدین او ملک یوم الدین سو شلو یعنی بے خوند یا اشمارم ایک دو تینم نشے کولے دیتا ہو گو رکنا پیسے نور بتا دیسی دے پتا زوئے مذہب اشمارم ہاں اشمارا گرانا بے خوند اشمارم نشے کولے کنی بیا بے بل چان اشمارم مهم بچی عزتو خواہ
حفیظ صاحب یوم الدین نکم ورځ مراد ده یوم الدین یوم الجزاء د جزا پوهېږې نو دین ویل کېږي څه ته جزا ته ومنه د دې نه ماخوذ دی کما تدینو تدانو کما تدینو تدانو کما تدینو یعنی کما تصنعو څنګه چې کې تدانو تصنع بک دک شان بدل سره کېږي ها تجازا دک شان بدله پوهېږې کما تدینو تدانو دا اگر چې دی قول لیکلی دی خو شارحین وی چې امام بهقی رحمه الله نقل کړي په سند ضعیفه سره روایت ګرځولې حدیث مبارک کما تدینو تدانو ها وبیت الحماسه او د حماسی بیت راغلی دی ها ولم يفق سوا عدوان دناهم کما فلما اصبح الشر وامسى وهو عريان چې کله شر واضح شو او دسې وګرځېدو لکه بیهی کولاو ها بیهی او پاتې نه شو سوا د دشمنانو نه بس صرف دشمن پاتې شو نو دیناهم کما دانو دیناهم دا دیناهم بروز بعناهم باع یبیعو او دانا یدینو نو دیناهم بعناهم مونږه دی له بدله ورکړله کما دانونا څنګه چې دی مونږ له وانا تلی دی دغه د وجې نه وزن شعري ده کما دانو څنګه چې دی نو دانا او نو یوم الدین ته یوم الدین ځکه وایي چې دا یوم جزا ده حفیظ صاحب پوه شولې اضاف اسم الفاعل اضافه اسم الفاعل اوس یو مسله درته بیانې حفیظ صاحب دا مسئله د صفت مشبہ صورت کی نه جوړیږي ها صفت مشبہ صورت ملک یوم الدین کې پیسه ملک صفت مشبہ ده او اضافت یوم الدین ته شوی ده نو اضافت صفت غیر معمول ته شوی ده اضافت صفت او تاسو ویلی چې اضافت صفت غیر معمول ته وشي ځکه صفت مشبہ مفعول به غواړي نه یوم الدین ولا مفعول به نه ده نو دا اضافت معنوی دی او دا تعریف فیده کی نه دا د لفظ الله د پاره صفت جوړیږي هغه معرفه او دام خو خبره بس کی دا مالک کی شي څه شي نو مالک چې څه شي اسم فاعل شي اسم نو اسم فاعل اضافت چې ستوشي مفعول به تا یا فاعل توشي یعنی معمول توشي ها اضافت صفت خپل معمول ده معمول نه مراد فاعل یا مفعول به ده نبي دا څه فائدہ کی دا اضافت لفظی شو او اضافت لفظی صرف تخفیف فائدہ کی د معنا د تعریف نه فائدہ کی نبي دا نکره شو نو نکره څنګه معرفه ده پاره صفت نو دیتا توای اضاف اسم الفاعل اسم فاعل مضاف کو الى الظرف ظرف ته ها اسم فاعل ظرف ته نه مضاف کیږي ها پوهیږه په خبره باندې ځکه ظرف منصوب په تقدیر د فی سره په تقدیر ده او دلته تقدیر د فی پی نشته نه مالک ډایرک یوم الدین ته شوی د مضاف شوی اجراء له دا ظرف قائم مقام کو مجرى المفعول به پزیدا مفعول به باندې د قیامت ورځ مملوک نه ده د قیامت ورځ ځکه زمان هغه مملوک الله تعالی د زمان مملوکیت نه بیانې په دغه زمان کې چې سدي الله دا غیر سم مالک ته داغي زمان صرف مملوک فيه دی چې بدای کې الله تعالی د سيزونو سره مالک ته په پښوله نو تا توای اسم فاعل مضاف کو ظرف تا یوم ظرف ته کنه اجراء له مجرى مفعول به دای جاری کو بغیر مفعول به علل اتساع علل بنابر اتساع مطلب مجازن معنا مونږه فراخي وکړه او ظرف قائم مقام د سو ګرځو د مفعول به نو یوم سو ګرځو مملوک ګرځو نور یوم مملوک نه ده الله تعالی د ټول سيزونو مالک ته او دا ټول سيزونه مملوک دي خو کله مملوک دي د قیامت په ورځ باندې ها قیامت ورځ کې او اوس خو د ورځ سو ګرځیدل مملوکه په بنا شوله كقولهم لقد قول شو ذي في سبيا سارق الليل اهل الدار
یا سارقل او د شپې غلا او د شپې نشپه سو غلا کیږي پیسه نه شپه کې غلا کی خو شپه نه غلا کیږي شپه خو زمان ده او ظرف ته نشپه غلا کیږي نو دلته سارق نسبت اضافت چاته شوی دی لیلی ته شوی دی ها نو لیلی مسروقه وګرځي د نشپه خو مسروقه نه د مسروق فيها د دې کې غلا کیږي او دای خو دې سو وګرځولا اهل الدار تاسو پوه شولې خانو چافی سب اضافت ته اسم فاعل مفعول به تراغه اگر چې مفعول به حقیقتا نه هوتا خو کړه لګنه نو دا اضافت تخفیف پیدا لفظی شروع کنه تخفیف فائدہ کی چې تخفیف فائدہ کی نه دا معرفه نشولا پوهیږه په خبره باندې نو یو جواب خو ورته تاسو دا وګی چې مالک اضافت یوم تراغله یوم مفعول به دنا نو چې نه د نس شولا ظرف ده خو تا مفعول به وګرځول ښه نو حقیقت کې نو چې نه د مفعول به نه اضافت اسم فاعل غیر معمول تراغله د اضافت معنوي ده ها نو تعریف پیدا کړي ده خو دې بیا جواب کې و معناه ملک الامور یوم الدین اپی سے وہ دا مالک اسم فاعل لذا عموما الاضافت مفعول به تشوی دے لفظی دے تخفیف فائدہ کی خنا جواب کو مالک الا اضافت معمول ترازی او الا عمل کی چې په معنا د حال او استقبال سره مونږ دلته مالک په معنا د ماضی سره ناړو عمل ونکو نو چې وینو کو نو اضافت معمول ترانه التتاسو اضافت النحو کې ویلي کنه فإن كان بمعنى الماضي وجبت الاضافه معنا بیا خو اضافت معنوي شلو کنه نو معنا به داسي شي ملک الامور الله تعالی د کارونو مالک شوی دی یوم على طریقه ونادا باندې فی یو جواب کی تاسو ته اعتراض دار راغی چې د قیامت پر ورځ خو به الله تعالی ابرازی او الله تعالی به مالک کیږي نو مالک اسم فاعل خود دې په معنا د استقبال سره ته ماضی څنګه اخلي دا ټول کارونه خو آینده کې کیږي ندیوی چې آینده کې بکیږي خود دومره یقیني دي لکه ماضی چې څنګه ده یقیني نو کله کله د یقینیاتو د فاردی اگر چې مستقبل کې راځي خو تعبیر ترې نه په ماضی وکړي او خیته د جوړه د سی یقیني ده لکه څنګه چې ماضی د سی چرته بل دی راغلی وي دی قول الله تعالی ته وګورونه دا اصحاب الجنه جنتیان با آواز کی ها نو دا مطلب خو نه چې आवाज یې کړي دی نه کی به خوا کولی دوره یقیني دي تعبیر ته وګوره نه دا راوړي نور خو نه دا حقیقت کې یو نادي دی आवाज بکی आवाज با خو تعبیر یې ترې نه لاندې لیکلي ای پی تنزيل المستقبل بمنزله دا مالک یوم الدین بداسي شي لکه د نادا پشان پس کې مستقبل بنازل کو په منزله ده یو جواب شو پسه دویم جواب او له الملك في هذا اليوم على وجه الاستمرار اے مالک یوم الدین کی چکم مالک راغله دي نو دلته با پسه دا ملکیت یا دا ملکیت دواړه بواخلو په طریقې د استمرار سره ماضی کې حال کې یعنی همیشه د الله تعالی د پاره سره مالکیت په بشله خبره او دا ولې نو ما ته ګوره دا ماضی او حال او استقبال پوهیږي دا زما استاد پاره دي ها دا تعبیراتو الله تعالی زمانو ممانو ته حاجت سبانه اور دغه ته پرونه پشان ده مونږ ته سبانه په سبا وسنګي ها مستقبل مونږ ته پټته الله تعالی ته سپټو پوهیږي لکه مونږ او تاسو ته چې څنګه بعضی امکنه پټي او بعضی خاصیزونه پکې شته ها د دې ځای نه بار لکه دلته چې سپراتري دا مونږ تخکاری کنه نو چې بار سدي ناغم پراتري خو صرف ښکاری نه مونږ ته نو الله تعالی چې دا څومره راتلون کې وخت پورې سکیږي دا خدای ته ټول سدي معلوم دي پوهیږي نو یو زمان حائل د بل زمانه نه چیرې دا زمانہ بل پټه کی ها نه الله تعالی ته مستقبل او ماضی او حال ټول سدي نو څه مطلب شلو دا الله تعالی د پاره همیشه مالکیت ته وهم دهم یبهم چرته ختميږي نه پونه شولې ناغه معنا حال او استقبال ولا خبره ترینه او تعالی حافظ نه اضافت ستراغه غیر معمول معمول ته وبال راغله چې دا عمل کو نو چې نه کو نه څنګه بده
نا اوله الملک یاد الله تعالی د پاره بادشاہی د په هذا اليوم على وجه استمرار او دا چلونه مونږ ولیکو لتكون الاضافه حقیقیه چې دا اضافت معنوي او حقیقي شيغه معدتا تیار کړل شي لوقوعه صفه للمعرفه چې دا د معرفت لپاره صفت شي واقع شي دې ته پوری پوه شولې پس دا یو قول چې د دین معنا څه ده جزاء تاسو ما ویلو قاضي صاحب چې کم قول خوخي ناغه بغیر د قول نه ذکر کی چې چا ویلی یا دغه د دین معنی څه وکړه یوم الجزاء کنه اوس چې کم اقوال کمزوري دي د دین معنی شریعت د دین معنی طاعت ښه هغه څه ذکر کی قیل سره ښه زبسته ها